الله رب العالمین فرمایي مئی والا پیغمبر خو لږ را یاد کوي یونس علیه السلام چا مئی تیر کړه دریاب ته وغورځېدو مئی تیر کړو ژوندی تیر کړی الله رب العالمین فرمایي دا پیغمبر په تیارو کې ما ته یوه چغه وواله الله اکبر هلته علما لیکي ابن قیم صاحب وغیره وایي دا چغه هم څنګه والی ده داسې نه وایي چې یا الله ما د مئی د خېټې نه وباسي دا ټکي پکې نشته په دې کلماتو کې صرف توحید کلمه وی لا اله الا انت نشته د حقدار د بندګۍ سوا ستانه یا الله سبحانک یا الله ته بالکل پاکي د شریکانو نه د عیبونو نه د نقصاناتو نه انی کنت من الظالمین یا الله ما زیته کړی دی ظلم مې کړی د ځان سره بس داسې نه وایي یا الله د مې خېټې نه مې وباسه یا الله دې مصیبت نه توحید کلمه وي د توحید په کلمه کې ناشنا برکت دی وایي کوم انسان چې د هر مصیبت نه ځان بچ کول غواړي او د دنیا راحت او انعامات حاصلول غواړي کلمة التوحید دې ډېره وایي توحید ښایسته عقیده ده د توحید په وجه انسان د ډېرو مصیبتونو نه بچ کېږي او چې کله د توحید خراب شي که نه ونې نه به هم یریږي جنډې نه به هم یریږي قبر نه به هم یریږي بابا نه به هم یریږي پیر نه به هم یریږي پیري نه به هم یریږي هر شي نه به یریږي چې څوک د کوم شي نوم والي رپېږي به داسې او چې کله د عقیده د توحید وه سبحان الله دا ناشنا عقیده ده توحید د انسان زړه مضبوطوي توحید په بدن کې طاقت پیدا کوي توحید انسان د مصیبتونو نه بچ کوي دا یاد ساتئ توحید څه پریشانی نه ختمیږي صرف د توحید کلمه یونس علیه السلام وویله الله فرمایي دا چغې راته په تیارو کې وواله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین الله فرمایي فاستجبنا له موږ ورله دا کلمات قبول کړه دا کلمات ورله قبول کړه او بیا الله فرمایي ونجیناه من الغم یونس علیه السلام مې د غم نه خلاص کړه دلته علما لیکي ګوره وایي معلومه شوه چې دا کلمات څوک وایي به د غم نه الله خلاصوي چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ته دا ډېر ډېر وایي که بیماري راغه قرضداری شوې کاروبار دې خراب شو بل یو مصیبت راغی پریشانی راغه یو کار درته ګران دی نه کیږي دا وایه دا وایه الله رب العالمین به بندې لارې درته کولاوي او بیا الله فرمایي ناشنا خبره یو سړی به چې مړه دا خو صرف یونس علیه السلام پورې خاص و هغې له فایده ورکړې یو ډېره خوږه جمله واوره سورې انبیا اتاتیایم آیت دی دا الله فرمایي وکذلک ننجي المؤمنین الله وایي دقه شان زه نجات ټولو مؤمنانو له ورکوم چې دا دعا وایي صرف یونس علیه السلام پورې خاصه نه ده هغه وویله الله موږ ته را نقل کړه په قرآن کې دې دپاره چې مؤمنان یې ووایي چې زه دې ټولو له څه ورکم نجات وله ورکم نو چې دا موجوده حادثه راغلې ده وایرس دی بیماری دا مصیبت دی پریشانی دا ټینشن دی بس دا ډېر ډېر وایه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین د دې د لاندې امام ابن کثیر رحمه الله هم دا خبره لیکلې ده وی الله څونه مهربانه دی چې پیغمبر دعا یې موږ ته را نقل کړه نو الله فرمایي چې وکذلک ننجي المؤمنین الله وایي زه به نجات ورکوم مؤمنانو ته یعنې هر مؤمن چې دا دعا وویله زه هغه د مصیبت او د غمونو نه خلاصوم الله رب العالمین د غم نه بچ